زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو مونږه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم یو سلسله شروع کړې ده. تقریبا شپږ جمعې مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې بحث وکړو. نن داومه جمعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه حصہ چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو د دین د پرچار د ذمہواری حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله شو. نو چیدا صحابه کرام ایمان داراور او کم تکالیف سره کم مصیبتونو سره د مشرکین د طرفنا دغه صحابه کرام مخامخ په دغه ټیم کې نو بعض واقعات خدا سي سخ واقعات دي چې انساني تر اخره پورې بیانولې هم نشي چې دومره مشکلات صحابه کرامو ته د اسلام دراوړلو د وجه نه میلاو شو او په خپل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تکالیف میلاو شو په دې کار کې. نو یقینا هغه کې زموږ د پاره لوی د عبرت سامان دی. تیر جمعه کې دا خبره شوی و چې صحابه کرامو با ایمان راوړو، حضور صلی الله علیه وسلم با انفرادي تور باندې دعوت او تبلیغ دا کار چلاو. یو موقع دی حد پورې ورسید چې د صحابه کرامو تعداد یو کم سلويخت ورسید او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دغه وخت پورې د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې به اوسید. هغه یو مدرسه د ځان لپاره جوړه کړې و د صفا د ډیرې سره خواته د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ کورو د هغې نوم یې دار ارقم یې ښودی او په هغې کې به صحابه کرامو ته د دین متعلق معلومات ورکړی کېده. یو مدرسه وه چې کله یو کم سلويخو ته تعداد د صحابه کرامو ورسید نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خبره وکړه چې د الله رسوله نور چپ نه پاتې کیږو، بهر ته وضو د ټولو خلکو ته به بانګې دوهل او علی الاعلان د اسلام د دعوت ورکو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل صبر وکړه، ما ته لا حکم نه دی شوی چې کله ما ته حکم میلاو شي بیا به وضو او بیا به دعوت چې کوم دی نو هغه په ډاګه باندې خلکو ته اعلان کو، دعوت تا کار به چلو. خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه نه صبرېده تر دې حده پورې چې د خپل کور نه راووته او کعبه چې په دغه وخت کې د کعبې غیر چاپیره بوتان پراته او مکمل د شرک یو ماحول جوړو، هر سړي به د ځان لپاره بت جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې نه به منښتې په هغې باندې به چې کوم دی نو قربانۍ ذبح کولې او هر سره به د هغې بوتانو نه غوښته. د تجارت لپاره د هر چا جدا بوت، چا به وی چې په تجارت کې مینه په وشي جو بوت به جوړ کړی او خلکو ته به وی صرف د دنه به غواړی دا خلکو په تجارت کې نه په ورکړه. د اولاد دپاره جدا بوت چې کوم دی نو معین کړی او چې دی بوت ته چې کوم دی نو څوک سجده وکړي د ده نه وغواړي جو دی ولا اولاد ورکوي، نعوذ بالله. د صحت دپاره جدا و، د مال دولت دپاره جدا و، یو په عجیبه غونته کې کند باندې دغه خلک دا روان و او خپل سیستم یې دغسې په مخ کې باندې چلاو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله کعبې شریفې ته راغی نو اعلان یې وکړ، اعلان یې دا وکړ چې خلکو د اوسه پورې چې تاسو په کم کار باندې اخته وئ دا کار درست نه دی. الله دا یو خدای دی، یو الله دی، د دې یو ذات ومنئ. دا مشرکان یعنی تاسو چې دا کم بوتان د ځان دپاره ګڼلي دي دلته کې دا د چا هیڅ څیز نشي کولی. یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. چې الله جل جلاله چاته د
خیر اراده وکړي نو په دنیا کې که هر څوک وي که یوازې یو که مخلوق را جمع شي خو د هغې سړي نه دا خیر نشي اغستی نو بوت به بیا د چا چې کوم دی نو څه خیر به د بوت نه به مونږ دا ګمان وکړو په هغه به دا یقین وکړو که الله جل جلاله چاته د شر اراده وکړي نو دا ټول مخلوق ته را جمع شي خو د هغې سړي نه دا شر نشي منع کولی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبرې وکړه او اخیره کې دا خبره وکړه چې زمونږ رسول اخیره پیغمبر هغه محمد رسول الله دی چې الله جل جلاله را لېږلی چې کله دا خبره وکړه نو خلکو ته خو د دغه ټیمه پورې پته نه وه او یا که پته چاته وام نو په ځان یې غوږونه راچولي ځکه اهل الاعلان یو خبره کول دا ډېره لویه جرأتمندي غواړي ډېر لوی زور غواړي ډېر قوت غواړي چې څنګه خلکو دا خبره واورېده نو خلک پرې راجمع شو هغه خلک خو په شرک کې اخته و په بت پرستۍ کې اخته و په مختلفه قسمه هغه ګناهونو کې اخته و اکدم د هغې نه اورېدل د هغې ډېر ګران کار لکه زه تاسو ته یو مثال درکړم که چېرې به دې جومات کې یو سړی پاسي نعوذ بالله او هغه د اسلام خلاف خبره وکړي نو موږ به یې ژوندی پرېږدو موږ یې ژوندی نه پرېږدو وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې دا زموږ د پلار نیکه دین دی په دې باندې به موږ ننګ کوو په دې باندې به موږ فخر کوو په دې باندې به موږ قرباني ورکوو په دې به موږ سر چې کوم دی نو شیندو دقسې د هغې خلکو دپاره د بوتانو د عبادت د هغې دینو د هغې خلاف خبره کول هغې خلکو ته دغه جذبات ورکولو لکه څنګه چې موږ په اسلام باندې جذبات خپل ښکاره کوو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خبره وکړه نو خلک پرې راجمع شو خلک پرې راجمع شو مورخین وایي داسې ووهه چې په هغه ځای کې دی بېهوشه شو قبیلې والا ته یې پته ولګېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه وړوکی سړی نه و د خپلې قبیلې په سردارانو کې او په مشرانو کې قبیلې والا یې راجمع شو او دی راوچت که او خلکو ته دا خبره وکړه چې یاد ساتئ ګوره که دا سړی چرته کې وفات شو نو پلانکې او پلانکې د ده سر لبی د هغه د دین خبره کوله د هغه د مذهب څه ستاسو څه کار دی د هغه د دین څه ستاسو څه کار دی چې تاسو په هغه باندې چې کوم دی نو وارونه کول ګزارونه هم کول حتی تر دې پورې چې دومره ووهه چې بېهوشه شو دی وایي خپل کور ته ویوړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د سحر نه واخله تر مازدیګره پورې دی په خپل کور کې بېهوشه پروت دومره یې وهلی و د څه د وجې نه یې والی و د دې د وجې نه یې والی و چې الله یو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی په دې ټکي باندې والی و بس بهرحال چې کله مازدیګر ټیم وایي په هوش کې راغی نو د ده والده چې کومه وه ام الخیر د هغې نوم دې وله څه د دې خولې نه یې وینې بهیدې او غاښونه مبارک دای زخمي شوي وو نو د دې د وجې نه والدې وله وایي الوا پخه کړه چې پوست خوراک دی نو دا به د حلوا وخوري څه اوبه یې وله راوړئ چې دا به وسکي تنده به یې مړه شي لوږه به ختمه شي خو چې کله وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هوش کې راغی نو اولنۍ خبره یې دا وکړه چې زما غم مه کوئ اول ماته دا خبره راکوي د دې خبرې پوښتنه ستاسو نه کومه چې زما د خوږ نبی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څه حال دی هغه ته خو چا څه تکلیف نه دی رسولی په هغه ځای کې چې کم خلک وو نو هغه ورته وویل چې د خدای بنده د هغه د ملګرتیا د وجې نه خو تا ته دومره تکلیف ورسېد اوس په اوښ کې رالی دومره وهل دې وخواړه ته بیا د هغه نوم په خوله باندې اخلې وایي خوا او شاته چې کم کسانو د قبیلې هغه ته هم لاړه او دقسې دی پرېښو یو مور یې وه مور یې ورته بار بار وایي کوشش وکړه چې دا اوبه وله ورکي دا خوراک وله ورکي خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دا خبره کوله چې زما دې په رب باندې قسمي تر څو پورې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالت نه یم خبر شوی تر هغه وخته پورې د دې نه ګوټ کوم او نه د دې نه چې کوم دی نو نوړی کوم اوس هغه زمانه کې خو ټول د ده مخې ته چې کوم خلک نو کافرانو مشرکانو او بله والده خو که هر څنګه خو په بچي باندې چې کوم دی نو زړه خوږي هغه ورته ووایي مونږ خو تپوس نه شو کولی هغه په کم حالت کې دی چېرته دی کم ځای کې دی
والدی د دغه وخت پورې ایمان نه دی راوړی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو موږ د چا نه تپوس وکړو؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل لاړ شئ د عمر فاروق کور ته، د هغې یوه خور ده، د هغې نه تپوس وکئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حالت. وایي دا مور روانه شوه د عمر فاروق رضی الله عنه کور ته ورغله او د دغې جینۍ نه تپوس وکړي چې د محمد رسول الله څه حالت دی. هغه ورته ویل چې زه خو څه نه پېژنم. هغه ځان له په یاره کې وه که ومې وي اولني مسلمانانو چا ته پته نه وه په کور کې پټ پټ خلکو ایمان راوړی و. که دلته مې خبره وکړله نو هسې نه ده کور والا مې مخالف شي. تر دغه وخته پورې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم ایمان لا نه دی راوړی. په کور کې دغه یوه زنانه ده د عمر فاروق رضی الله عنه خور چې هغې ایمان نه وړی. وی ته څوک یې د کوم ځای نه رالي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور ته وي. هغې ورته ویل چې د ابوبکر مور یم. وی ابوبکر څوک دی؟ زه خو ابوبکر نه پېژنم. ځان یې پې غلی کړه، خو به هر حال وی راشي چې تا ورله بوځم. نو چې کله د عمر فاروق رضی الله عنه د خور وی بوتله او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حالت یې ولید نو ډېر په بل شان دی حالت کې هغه پروت دی، وهلی شوی دی، ټکولی شوی دی، وینې دي پې. دی ورته وایي سخت وژړل او بیا د لاس نه ونیوه او وی چې بودې ځمه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځای ته او هلته کې د هغې سره مخامخ کړم. خو مور یې وایي په دې ویرېده چې مازدیګری دی هسې نه نور خلک ورته تکلیف ورسوي، نو چې کله شپه شي نو د شپې به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هلته کې بوځي. په څو کسانو باندې ونیو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې دار ارقم ته بوت، هغه کور ته چې حضور صلی الله علیه وسلم به پکې صحابه کرامو ته تعلیم ورکړه. هلته کې چې څنګه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولید نو وایي حضور صلی الله علیه وسلم هم وژړل، د جینۍ هم وژړل، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر وژړل. او یو بل ته هغه او زاری هغه پیش کړله. او بیا چې کوم دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا خوراک تاله کوم تیار شوی دی نو چلو د دې نه وخوره، زه په ښه حالت کې یم، ما ته څه تکلیف دا نه دی رارسېدی. د الله رسوله دا به اخرم، خو اول لاس اوچت که چې دا مور مې ایمان نه وړي. اوس حضور صلی الله علیه وسلم چې لاس اوچت کي نو په هغې کې به الله جل جلاله هغه دوا رد کي، هغه قبوله نه کي، ضرور به قبله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي لاس اوچت کړه یا الله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مور ام الخیر ته ایمان ورکړي، د ده زړه د ایمان د نور نه منور کړي. په دغه ټیم کې وایي ام الخیر دا ایمان راوړ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور بیبي هغې ایمان راوړ او هغه مؤمنه شوه. نو دا سلسله الله جل جلاله داسې تر وخت دا چلوله په منځ کې به سخت مصیبتونه او مشکلات په مسلمانانو باندې راتله. لږ صحابه کرام د دغه وخته پورې تاسو ته ما ووایي چې مسلمانان شوي یو کم 40 کسان په ټوله دنیا کې مسلمانانو په ټوله دنیا کې. انسان حیران شي چې دا دغه خلکو په کم وخت کې دا دین خور کړی دی که نه، او څومره سخته یې برداشت کړله، د څومره د فقیرۍ او د غربت په وخت کې. حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه د چې وایي کله ایمان راوړ نو د ده د ایمان نه خلک خبر شو چې یاره د ایمان راوړی او خپل زوړ دین یې پرېښودی. نو دغه مشران او غټان چې کوم خلکو دا پسې راجمع شو او دی وایي ووهه تر دې حده پورې ووهه چې د هغه نه چې کوم دی نو په دقې وهلو کې ساه لاړه او هغه چې کوم دی نو شهید شو. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها څومره قرباني ورکړه دی، زنانه ذات دی. اوس مونږه سړي یو که نه، ځان ته وایو مټور یو، ځان ته وایو مخور یو، ځان ته وایو قوت دی، زور دی، طاقت دی، پیسه ده، مال دی، دولت دی. خو لیکن سوچ او فکر وکړو چې مونږ اخیر د دین دپاره څه وکړو. دې زنانه ته وګوره، د دې یو خبره درته عرض کړو. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې کله ایمان راوړ نو وایي قسمه تکلیفونه به دې ته میلاوېده، تر دې حده پورې چې د خپلو خپلوانو په مخ کې دا را وغوښتله او د دې یوې خپې ته چې کوم دی نو پړی واچاو
هغه په یو اوښ پسې وتاړه، دی بلې خپې ته یې پړی واچاو او په بل اوښ پسې وتاړه، او ابو جهل دواړو اوښانو باندې چې کوم سوارانو هغوی ته وویې چې دوی له منډه ورکړئ د اوښانو، یو دې طرف ته بوځئ یو بل طرف ته بوځئ. او دا سمیه رضی الله تعالی عنها دا پرته ده او وی چې دا راکاږئ. نو چې څنګه د اوښانو له زور ورکاو او دا یې زغلول، نو په دغه وخت کې وایي سمیه رضی الله تعالی عنها په ژړا شو. د ابو جهل ول راغی وی چې ما درته نه وي چې ظلم او زیاتې در سره کوو، د خپل دین نه واوړه، اوس دې جوړې په زړه باندې د رحم اوبه تویې شوې او اوس د خپل زوړ دین ته واپس راتلل غواړې، ځکه جاړې. چې نه د دې وجې نه جاړم، د دې وجې نه جاړم چې زما معمولي غونته کې وجود دی، دا وایي د وجود نه کمزورې وه، غوښه یې دومره نه وه، کاش چې زما غټ وجود وی. اوس خو به دا اوښان یو طرف ته بل طرف ته لاړ شي او زه به چې کوم دی نو په منځ دوه شم او خبره به مې ختمه شي، یو ساه به یې وبوځي. کاش چې زما غټ وجود وی او دې اوښانو زه زغلولی او زما د سر نه تر خپو پورې چې څومره ویښته وی دومره زما ساګانې وی او یو ساه زما نه په دې حالت باندې وتی نو څومره خوند به یې کړی. په دې باندې جاړم چې کاش وجود مې غټ وی چې د دین دپاره مې ښه سخته برداشت کړی وی. چې کله ابو جهل دا خبره واورېده نو یو تیریشتونکي ته یې حکم وکړه چې ورشه، او دا وایي داسې پرته وه چې دا په هغه ځای کې ووله، د حیا په ځای کې ووله، هغه تیر لاړه او د حیا په هغه ځای کې ولګېده او د هغې د وجې نه چې کوم دی نو دا شهیده شو. دا و زموږ مور. اوس مونږه ایمان دې حد ته رسېدلی دی، ایمان خو په پرې کې میلاو شوی دی، هغې خو څه غم نشته. خو داسې کسان ما لیدلي دي والله بالله ثم تله چې د دې واړۍ نه د کفرستان خبره نه کوم، د دې خپل کلي خبره کوم. داسې کسان مې لیدلي دي چې د واړۍ نه په ګاډي کې ورسره راځو د دې کلي پورې، د مازدیګر د مونځ ټایم شوی دی او هغه صرف د دې وجې نه مونځ له نه دی کوز شوی د ګاډي نه چې زما جورابې پخپو دي، دا جورابې اودس کوم او جورابې نشم ایستی. دا زموږ ایمان چې دا ایمان ستا نه جورابې ونه باسي، تا په اودس باندې تیار نه کي، اخر ته ماته ووایه دا ایمان دا به سبا د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخې ته پیش کړي. د دوی د خاندان یو سړی د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها، حضرت عمار د یاسر پلار دی رضی الله تعالی عنهما. دا په دغه موقع باندې د دې ابو جهل نه بچ شو. په یو موقع باندې رسول الله مبارک چې کله مسجد قباء د دې تعمیر کاو نو نورو خلکو به یو خښته یو بلاک یو ګټه راغستې وه، د وجود نه مضبوط و، د به دوه خښتې دوه بلاکونه راغستي و، رسول الله مبارک خواته به ورته. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې یو خبره وکړه، وایحه یا عمار افسوس دی چې تا به یوه فتنهګره قبیله را به راځي او هغه به تا قتلی، تا به شهید کوي. ده ته په زړه کې دا خبره وه. او یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده ته فرمایلو چې ستا اخري خوراک به هغه شودی. د جنگ صفین موقع راله دی وایي وجنګېد تر دې حده پورې چې د جنگ صفین په موقع باندې په ده باندې حمله وشو. دی ډېر سخت تږی شوی و. دی یو سړي ته وویل لږې اوبه لاله راوړه، چې اوبه هغه سړی په اوبو پسې لاړ نو د اوبو په ځای اوبه نه وي جو شوده یې وله راوړه. چې ده ته یې څنګه مخامخ کړ شوده نو ده ته فورا د رسول الله مبارک خبره را یاده شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم ما ته ویلو چې اخري خوراک به ستا شوده یي. شوده یې وڅښه او د دنیا نه چې کوم دی نو هغه څه شو، هغه رخصت شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څومره لوړ صحابي دی چې کله ایمان راوړ نو وایي کور والا به ورسه دومره ظلم کاو چې یو تره و هغه به دی په پوزي کې وتاړه، بیا پې د پاسه بل پوزی خور که او د لاندې طرف نه به ده ته لوګی کاو لوګی چې دی تنګ شي تر دې حده پورې چې دا دین پرېږدي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه
تاسو ټولو ته واقعه معلومه ده څومره سخت او تکلیفونه هغه په خپل دین باندې تیر کړي دي چې صحرا ته به بوت او په صحرا کې به په هغه تودو شګو باندې د سملاو په تودو ګټو باندې به سملاو تاسو چې څوک سعودي عرب ته تللی هغه ته د شړو د ګرمي معلومه ده د به سملاو او د پاسه به په غټي غټي تیږي کې خو دی چې دا ګرمایش د دې وجود ته ورکوسي وسوځي زخمونه پیدا شي خو ده به یو आवाज کاو الله احد الله احد الله احد الله یو دی الله یو دا جګړه ګوره په ځمکه باندې نه وه دا دومره تکلیفونه چې صحابه کرامو ته ورکړل کېدل دا ګوره چرته کې په میراثه باندې نه وه دا چرته په پیسو باندې نه وه دا په یو ټکي باندې وای په یو ټکي باندې چې الله یو دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخري رسول پیغمبر په دې ټکی باندې جګړه څومره تکلیف یې تیر کړ وایي چې کله به زخمونه روغېدو طرف ته نږدې شو د حضرت بلال رضی الله عنه بیا به هغه ځای ته بوته او کوم ځای کې چې به زخم جوړ شوی په هغې باندې به دا ګټې نیوي او دا شګې به یې پیړولې چې واپس دا زخم چې کوم دی وران شي یو ورځ د ده سره ظلم کېده تر دې حده پورې چې وایي څه به یې ملا وکړه نو بیا به یې وله دا پنسي راوچتې کړې او ماشومانو ته به په دغه علاقه کې چې کوم دی نو صرف کیکر به کېده اوس هم که څوک تلي نو به د شړو کې کیکر ولاړ دا کیکر د دې دا ډکې به ولا ورکړه دا لختې غنیدارې کانټهدارې لختې او وی به چې د بلال دا خېټه پې وهی د بلال دا خپې پې وهی دا مخ ولا وهی دقې ماشومانو به دقه عمل کاو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه تکلیف پې وررسا یو ورځ په دغه لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېده یې مالک ته وله ووي دا غلام دی وی خرڅینه وی ولې نه خرڅو وی قیمت یې څومره دی ګران قیمت یې ورته ووي حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنه ورته وی دا واخله او دا غلام چې کوم دی نو حضرت بلال دا ماته پرېږده پیسې چې کله ادا کړې نو دقه کافر مالک اول چې کوم د حضرت بلال تعالی عنه مالک و آقا و مشر هغه ورته وی ابوبکر ما خو ته ډېر هوښیار سړی ګڼلې خو ډېر کم عقل انسان وی هغه څنګه وی دا تا ته چې کوم ریټ ما ویلی دی په دې باندې د بلال په شان لس غلامان کېده او تا دا د ځان دپاره غوره کړه حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنه ورته وی ما چې په بلال کې څه لیدلي دي نو هغه تا نه دي لیدل تر دې حده پورې چې کور ته یې راوست چې کور ته یې راوست نو بلال رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنه نه تپوس کوي وی آقا په یو خبره باندې مې پوه کړه په هغه خبره دا ده چې تا د ځان دپاره اخیستی یم که د الله دپاره دې اخیستی د ځان دپاره دې اخیستی یم که د الله دپاره دې اخیستی یم حضرت ابوبکر که زه ځان دپاره دې اخیستی یم نو کار راته ښایه چې کار ته وځم کار درله کوم او که د الله دپاره دې اخیستی یم نو ما خپل الله ته پرېږده چې د الله جل جلاله عبادت په صحیح طریقې سره وکړم حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنه ورته وی د الله دپاره مې اخیستی زه خپل عبادت کوم الله ورله دومره لوړ مقام ورکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته چې کله حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنه دې آزاد کړ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو دواړه ولید ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی الله تعالی عنه نو څه فرمایل چې سردار زمونږ حضرت ابوبکر صدیق زمونږ بل یو سردار حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو آزاد کړ بلال ته د سردار لقب ورک دومره لوړ مقام ورکه چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم برا اسمانونو ته وخته نو هلته کیسه کشار یې خود تپوس یې وکړه دا کشار یې د څه دی وی لاندې په فرش باندې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ګرځي الله جل جلاله ته د حضرت بلال د خپو کشار یې دومره محبوب دی چې په عرش کې چې کوم دی نو فرشتو ته اوري یو ورځ رسول الله مبارک کله ناکله کېناستنو صحابه کرامو نه به تپوس کاوه تاسو خوب لیدلی دی تاسو ټولو به خپل خوبونه وي یو پیرې په خپله خوب بیان که چې بېګا شپه زه جنت ته تللی ما هلته کې مختلف قسمه حالات ولیده احوال مې ولیده او بلال ستا کور والا مې ولیده بلال رضی الله عنه ته وی ستا کور والا مې ولیده د الله رسول څنګه دې ولیده وی د یو محل خواته ناسته وه په اوبو کې لاس وهل ما وی چې دا به څوک تپوس مې ته وکړه چې څوک یې او څه کې دلته کې
ما ته وی چې زه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بیبي ما د هغې په انتظار باندې یم چې کله به راځي د هغې دپاره چې کوم دی نو دلته کې ورځ او شپې سبا کوم. دومره لوړ مقام ورته الله جل جلاله ور. حضرت دا معامله چې کله داسې خوره شوه هر چاته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د دعوت دا فکر دا درد دا ورسید. نو دغه سردارانو مشوره دا وکړه چې یاره معامله خو چې کوم دی نو اوس خرابه شوه، اوس د دې د روکتام دپاره څه معامله کول پکار دي چې دا خبره مونږ سټاپ کړو چې هسې نه نور څوک په دې دین کې نور څوک خلک هغه رامخې ته شي را ننوځي او مشکل مونږ ته پیدا کړي. نو څنګه طریقه وشوه بیا کم معاملات مخې ته راله په هغې باندې به انشاءالله تعالی آینده جمعه باندې بحث کو. تاسو وختي راځئ د سیرت دا معامله شروع ده د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو د هغې نه څه زده کوئ مونږ ترې څه زده کړو او آینده په خپل ژوند کې چې کوم دی نو هغه راولو نو زموږ ژوند به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې د صحابه کرامو د طریقې موافق جوړ شي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.